بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. دا مخال زه په کراچۍ کې موجود یم او په کراچۍ کې ډیر زیات خوشاله شوم. د شپې 12 بجې شوې دي خو بیا هم د پښتنو اجرا هغه آباد ده. یو شمېر خلک راځي زما نظر شو په بینر باندې پښتنه مې وکړله، نو ودا خو د لاله میرعجب خان لا باوانی صاحب چې کم دی دا غوی ډیره ده او دوی د عوامي نشل پارټي دیرینه کارکنان دي. بیا به خبر شوم امتیاز صاحب چې کم دی کونسلر هم دی، بیا ته ملګرو خبرې کولی مختلف ډول ولا خلکې تزیه کیږي. نو دې پرې په ام کیو ام چې سټ غټلې دي هغه د خلکو غټلې دي. نو یعنی د عوامي نشل پارټي دلته کې ډیر کافي اکثریت ته، بلکې پښتون چې پښتون وي هغه کې قام پرستی نه وي. نو زه مچا به غوړ منګي وي زه ما خپل تاثیر دي کې دي ډیر خلک به دې سره دغه نه کوي، اتفاق به ورسره نه کوي. خو پښتنو کې قام پرستی وي. بل دلته باوانی چاله ته چې راشي نو دلته کې ټول پښتانه دي، دغه اتفاق او اتحاد چې کوم دیغه ډیر بل شانتي دي. خدا سورز چې مونږ دلته کې تیر کړې زموږ دلته کې او چې کوم دی خیدر خان او هغه سره بیا د نواب علي باوانی هغه کوم دوستی ده کوم مینه ده، یو بل کم تنګي را تنګي. نو مونږ هغه مو بل مونږ له ګاډي راته دوه ولاړ دي چې په کوم اړه هم خطا ک نو دغه راته خبره نه و او هغه د ډیسل راته پوره چې کم دنو اختیار او ډیر یخ په دې ګرمه کې چې کم دی نو ایسی کمرې را ترا کړې ولکه چې کوم سہولیات را کړو په کار چې وستایو او دا د پښتون شان دی کنه. یا ما قتل چې یوازې مونږ نه چې سونه مسافر راشي نو دغه ډیری آبادی وي. نو ما ضروري غوښتل چې څو خبرو کوم بل چې په کراچۍ کې د ملوري خان تصویر او دی وخت چې کوم دی نو د عوامي نشل پارټي مرکزی صدر دی او سېنیټر خوم دی. او نن چې موږ د ریکارډینګ کوو نو نن ورځ کې د وزیر اعظم سره ملاقات هم د بجلی والي سره شوی دی. نو لاله میرعجب خان باوانی صاحب چې مولي د نمای خبره کوم رضایت مننه چې څنګه یې. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. تاسو را لې ډیر خوشاله شو او پښتانه چې زمونږ ملمانه شي نو مونږ خدای شته چې لږ بیا په کپړو کې نه ځایږو. نو تاسو ډیره مهرباني، شکریہ. ته الله عزتمن کا. باوانی صاحب کوم وخت نه قام پرستی ده، کوم وخت نه عوامي نشل ګوند دی؟ حقیقت چې ته زه وایم کیسه به اوږده شي خو داسې په لنډو به ووایو. زه د 2 میاشتو چې کوم دی نو مور په غېږ کې راوړی باوني چالۍ ته په کلي کې مرغوس کلي کې زمونږ پلار چې کوم دی سورپوش او په هغه وخت کې به یو وسکټ او سور او سور چډی به نو زمونږ پلار مونږ د هغه وخت هم یادو، الله دې وبخي. او دا هغه وخت نه چې کوم دی نو مونږ نیشنلیان یو او زما څومره خیال پیدا شوي نیشنلیان دا چې ثوابې دا د بچا خان دویم کور جی او زمونږ مرغوز چې کوم دی نو هغه هم دالته نه چې کوم دی نو رشته هم زمونږ د باچا صاحب رشته هم زمونږ د مرغوز کلي نه وه او زمونږ مرغوز کلی په ان پي باندې مشهور دی د شروع نه والا د اوسه پورې. ډاکټر تو جی باوانی صاحب چې لکه دلته کې کوم بچا خان مرکز نه شر پروت دی او دا کته چې کله تاسو داسې لاس غس یا خفغان دی زه سو وجره چې هغه شر پروت دی بچا خان مرکز په کراچۍ کې نه شر نه دی. اصلي وجه دا ده چې هغه زمونږ یو کور دی، زمونږ اجره ده. انو که خیال کې نو په هر ځای کې چې کم دی نو یو بل سره خو زمونږ پښتانه ته د پته یو بل سره نه لګي. انو باچا خان مرکز مونږ صرف د پروګرام دپاره جوړ کړلی چې په هغه ځای کې څوک دا نشي ویلی چې دا د فلاني ځای دی. انو چې کله هم پروګرام وي نو انشاءالله تعالی الله دې وکړي چې ته دلته یې او ته بیا زمونږ مرکز ووینې ډېر به خوشحاله شي. دغه مرکز په جوړښت کې ستاسو خلې ځلې وي ډېرې کافي جی. دا د دې ځمکه چې کوم ده انو هغه هم زمونږ عجب خان باواني یو افغانۍ او د هغه نه اخیستې وه او شاه صاحب هم د هغه سره زمونږ عجب خان باوني زما مشر ورور دی، اوس هم شته دي د ټریول کې پاتې کېږي او مونږ 1 غنټه پیریډ یې دلته په دې دغه کې میکرو کې او نو 9 بجې هغه راځي، 9 بجې زه هم 10 بجې بیا هغه خپل کور ته لاړ شي ډرایور ورسره یې زه دلته راشم. 1 غنټه زما
عجب خان بوانی چې کوم دی نو پیرډي زما نوم میر عجب خان بوانی دی هغه نوم عجب خان بوانی دی صرف میر پرخ دی میر پرخ نور جوسا ناستا پاستا آواز یعنی و بنه پیژنې که په ټلیفون دی هغه سره خبرې وکړه بیا ما سره وکړې ته به وایې دا میر عجب خان او لالا ورسره ولې ټچ کړی دی نو لالا مشر دی زمونږ که نه مشر دی نه اوس لالا امتیاز خان باغواني هم پکې راغلی نه نو لالا خو لږه مشهور دی زمونږ مخکې زمونږ ورور دلته پاتې کېده هغه عجب خان لالا بیا ما مشري کوله نو زه هم میر عجب خان لالا او بیا چې کوم دی امتیاز چې کوم دی نو دا هم کونسلر جوړ شو څنګه کونسلر جوړ شو لکه دلته کې د دلته کې خو نور ډلې ډېرې زیاتې نه نو زه چې تا ته حقیقت ووایم کیسه اوږدې خو خیر که ته واورې نو ښه وي حقیقت دا دی چې مونږ پارټۍ سره خفګان راغلی او په یو کور کې لوښي جنګېږي نو پارټۍ وویل چې بھائی تاسو به الیکشن ته نه ودرېږئ ما ویل چې نه زه نه ودرېږم زه زوی او نو چې دی نه بل څوک به ودرېږي نو ما وی زه دی آزاد ودروم او چې کله وګټله انشاءالله تعالی بیا به د نیشنل پارټۍ کې اعلان وکړي دا نظریه ده نو بیا زمونږ دومره د الله فضل دی دومره خدمت و چې ما خو تا د خپل ټایم وښو چې بھائی مونږ لکه دومره ټایم نه دلته پاتې کېږو مونږ په آزاد فاینل باندې ودرېږو او په آزاد فاینل باندې زما زوی وګټله او بیا مونږ خو د NP خلک یو او نه NP کې زم نه سوال نه پیدا کېږي او اختلافات خو یې پار دی کور کې اختلافات دي نو دا د اختلافاتو په وجه ما آزاد ورول نور تاسو کتی شي خپله دا جنډې وګورئ د NP دي دا بینر وګورئ د NP دي شاهي سید صوبایي صدر دی جی دا شاه سید صوبایي صدر دی حقیقت دا دی چې شاه سید یو کاروباري سړی و او هغه په سیاست کې دلچسپي نه اخسته او زمونږ عجب خان باوانی ولا دې طرف ته مخه کړه او عجب خان باوانی کې دا کریډټ هغه اخستی دی چې شاه سید چې کوم دی نو NP ته راوستو او شامل کړي او دا زما والد نه یو پالټۍ کې هم نو دا یو بزنسمین ټایپ سړی او کمپنۍ وي خپلې او خپل کاروبار یې اوس هم کاروبار کوي خو لږ ډېر ټایم چې کوم دی دا پالټۍ له ورکوي بیا هغه په پالټۍ کې دومره ضم شو چې نور خو تاسو ته پته ده ما نواب علي سره ستاسو فرزند سره خبرې کولې هغه ما ته وی چېرې دی مونږ په 98 خبره کوله چېرته مونږ جلسه کوله هغه ټایم کې د 5 پمپونو داسې جی پېټرول پمپونو ډېر پخوانه چې کوم کارخانې بدل د کپړې لاګې د خپل کارخانه هم د پالټۍ کې بیلل او د پمپونو هم د پالټۍ کې وبیل او دا چې بار گاډي ماډي علي او زامنې باري نو هغه کاروبار لګ خره شکر پښتون سره دلته کې لږ شانتي داسې تاوتریخوالی راځي که نه پښتنو اتفاق ته ویني یا ستاسو څه میسج ورکوي چې مونږ پښتانه ولې نه یو ځای کېږو یا خپل مشر مونږ پېژنګلو ولې نشو کولی حقیقت دا دی چې هر پښتون یا زه بل پښتون نه ګناهګار وم زه ته پخپله وم لکه هر پښتون وایي چې زه یم انو په هغه زیم کې لږه زمونږ اتفاق نه راځي که تا وایي چې ته او ما وایي چې ته نو هم به ته هم به زیم او مونږ مصیبت دا دی هغه وایي زیم او دی وایي زیم نو په دې کې زمونږ لږه اتفاق نه راځي بهرحال زمونږ کم علاقه کې چې زه پاتې کېږم دا الله فضل دی زمونږ دومره خدمات دي زمونږ د وروڼو زمونږ د والد صاحب زمونږ دومره تعلق دی لکه مونږ دلته لکه په وړو کې مالګه یو د بردان خلک دلته په وړو کې مالګه ده دومره سواتیان دي چې ټوټل لکه دلته د سوات برادري خو مونږ سره دومره مینه ده لکه د خپلو خلکو نه هم مونږ سره مینه زیاته ده هغه تاسو وینئ چې خلکو خو مسلې تانه تحصیل هم راځي دلته کې بیا پښتنو تالاشۍ هم ډېرې زیاتې وي داسې وختن په وختن ورسره بغض حسد هم ډېر ساتل شي زمونږ نور څه کار نشته زمونږ کار ګوره تاڼه اسپتال هلته ورته تحصیل وي دلته ورته کوډ وي کوډ زه لکه بالکل فری یم زما بچي کاروبار کوي او زه بس صرف او صرف د خدمت دپاره لکه ځان ما روزګار کړی دی زه د شپې چې کوم دی په 2 بجې ویده کېږم او سهار زه 11 بجې پاڅم
او د شپې 2 بجو پورې زما دلته جرګې وي او اکثر دلته یا د پلار د زوی سره نه لګي د ښځې د خاوند سره نه لګي د مور د زوی سره نه لګي دا ټولې کورنۍ لانجې موږ فیصلې دلته داسې کوو لکه په کلي کې چې څنګه په حجرو کې کېږي زمونږ دلته دومره ښه ماحول دی ایمل ولی خان مرکزی صدر شو آیا ټیلنټ پکې ویني د مشره حقیقت دا دی که نه ټیلنټ په هېڅ چا کې هم نه او چې کله هغه دغه ځای له لاړ شي که نه نو قدرتي هغه ټیلنټ په انسان کې پیدا شي زمونږ پلار د خدای وبخښي هغه وایي چې زه مړ شم نو پته نه لګي زما بچي به لوږې مړ شي او د الله فضل دی زمونږ ګاډي دی زمونږ کاروبار دی زمونږ کارخانې دي نو کله چې د سړي په سر راشي که نه نو هغه الله تعالی په خپله په انسان کې ټیلنټ پیدا کړي ان انشاءالله زمونږ د هغه نه دا امید پښتنو معاشره څنګه ولي باغ ته سیاست کعبه وایي که نه جی دا اوس ایمل خان مورکې وفات شوي و پاکستان انډیا افغانستان دا څومره مشران دلته کې راغلي دواله لکه دا دغه پکې وینې زه تا ته حقیقت ووایم زه انډیا ته تللی یم او په انډیا کې چې کم طریقې سره د این پي والا عزت دی نو ته به اریان شې چې لکه هندوان موږ څنګه پېژني دا انډیا والا موږ څنګه پېژني هغې حقیقت دا دی چې هغې کتابونه ویلي دي په کتابونو کې زمونږ د بادشاه بابا چې کوم دی هغه د هغه چې کوم خدمات دي هغه هغې پړاو کړي دي موږ پښتنو کې تعلیم کمی ده او هلته چې کوم دی ګورمنټ تعلیم ورکوي نو هر سړی تعلیم کوي کپړې هغې ورکوي پیدار هغې ورکوي بیا زمونږ باچا چې کوم قربانیانې دي هغې باقاعده چې کوم نه نو کتابونه ایښي دي او راځي او لکه په هغې پیسې نه اخلي هر سړی راځي او پړاوی یې نو په هغې کې زمونږ د باچا خان بابا ذکر دی نو ځکه لکه زمونږ د باچا خان بابا قربانیانې دي اصلي وجه دا ده زمونږ په پاکستان کې هم دغسې لایبرري پکار ده چې په هغې کې زمونږ د باچا خان بابا کتابونه او زمونږ د پښتانه پړاوی هر مرکز کې چې کوم دی دغه ټول کتابونه چې کوم دی هغه موجود دي یو سړی هر یو اخلي د باچا خان چې څومره کتابونه دي ولی خان دی غني خان دی علي خان دی نظریه او مفادات نن سبا د مفاد سیاست روان دي لکه تاسو ګوره نظریه په ځای وه آزاد ونه ګټو او بیا مې ان پي ته ډالۍ کړه د مفاد پرستۍ سیاست ډېر روان دی خو پیدې دي وي نوکري دي وي مفاد دي وي په دې باندې تاسو وایئ نو خیر دا دنیا ده په دې کې مفاد پرست خلک ډېر دي او کم چې اخلاق د بچا کې او ښه خلک دي هغه ډېر کم دي او دا دنیا هم ګوره د چا په مخ آباده ده که نه دا دنیا به چې کوم دی آباد هم نه وه خو ښه خلک شته دا خبره نشته چې لکه هر سړی مفاد پرست نه دی د پښتون پیژنګلو که نه رباب منګي وجرا چې وجره یې وي جرګه یې وي دا ټول دستور دی که نه نو څه وایي چې عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو هغه نمایندګي کوي بالکل کوي زمونږ باقاعده پروګرام بھی په باچا خان مرکز کې او کته دلته وي انشاءالله تعالی زمونږ چې کم صحافتي دغه دی چیرمین دی هغه تا سره ملاو کو او کېدای شي که پروګرام چېرته جوړ شي نو تا به راغواړو ته به وګورې نواب خان چې کوم دی ما پسې ټکټ رالېږي بیا به راځم بالکل انشاءالله بله به راځم زه دا وایم چې د پښتنو سیاست لکه د پښتنو وارث نن پښتانه چې د کومو ستونزو سره مخ دي ګڼئ چې په دې نورو ډلو کې د پښتنو سیاست کېږي نه نورو ډلو کې نه کېږي د این پي نه علاوه زه تا د کراچۍ خبره کوم دلته چې ژوندی نو هغه په هره پالټۍ کې خو چې کله خدا نخواسته مړ شي نو وایي دا د این پي سړی و ګورمنټ هم وایي دا این پي والا دی هغوی نه تسلیموي چې دا د بلې پالټۍ سړی لکه هغه د بلې پالټۍ سړی چې پښتون لاړ وایي این پي والا پاک ورسېد یا چا وویشته این پي والا او چې ژوندی نو هغه په هره پالټۍ کې نوم د هغوی څه پیغام به ورکوې پښتنو ته پښتنو ته دا پیغام دی زما چې اتفاق ساتئ اتحاد ساتي او د پښتنو جرګې چې کم دی دا قایم یې ساتي او هر ځای چې پښتون پاتې کېږي پکار ده چې خپل اتفاق وکړي او د غلطو نه پامان شي یو میسج دا ورکوم
چې بای کلم اولاد دې د 15-16 کالو شو نو هغه له 1 غنټه ټایم ورکوي هغه له چې تا 1 غنټه ټایم ورکړو نو انشاءالله تعالی نه به حجره کې شرمېږي نه به تاڼه کې شرمېږي نه به هسپتال کې شرمېږي او نه به په محفل کې شرمېږي 1 غنټه ټایم تا اولاد له ورکړو او بله خبره دا ده چې 1 غنټه ټایم د خپل وجود له ورکړو نو انشاءالله تعالی چې ته په عمر کې چرته هم ډاکټر الله نړ شي بالکل فټ به روغ موړ به الله فضل 72 سال عمر مې او ځوان سړی را سره نشي ګرځېدی د الله په فضل سره والسلام. ګران کتونکو تاسو د لالا میر عجب خان باوانی صاحب خبرې اورېدل ته باوانی خان ډیر زیات دی او بل لالا چې کومې خبرې وکړې که نه چې زوی له ټیم ورکړي حقیقت دا دی زه د دوی بچو سره میلو شم عجزي ده پکې خاکساري ده پکې نور هم چې څونه ملګري ناست دي مینه ده پکې او پښتون دی هم د مینې چې دی به مینه خوروي چونکې موږ مشهوره دا ده چې صرف دا پښتانه موږ د یو بل خپې راکاږو یو بل ته کندې کنو بغض ساتو حسد ساتو څوک د چا هېڅ هم نشي کولی نو خپل پښتانه زړونه مضبوط کې خپل مشر په حقیقي معنو کې وپېژنئ په دې حالاتو کې په دې ګرانه کې په کراچۍ کې دروازه کولو دیره کولو خدمت ته لاس په نامه ولاړ خو د هغې صله ورته د لالا امتیاز خان باوانی په شکل کې ورکړې شوې ده چې کونسلر دی هغه سره نور ډېر بحث کیدی شي هغه سره هم خبرې کیدی شي ځکه چې په دې حالاتو کې کونسلري ګټي په آزاد حیثیت یې ګټلې وه عوامي نیشنل پارټۍ ته ډالۍ کړه پکار ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ مشران د داسې مشرانو خیال وساتي ما اوس هم د امیر عالم سره خبرې وکړې هم چې د ایمل خان پیر دی نو هغه وایي چې دا زموږ په کراچۍ کې ډېر نامي ګرامي خاندان دی موږ یې ډېر ښه پېژنو نو خیر ګیله خو به زموږ چې ښې پېژنې د هغې باوجود به ټکټ ته ولې نه ورکړی کېده دا یو سوال دی د هغې باوجود یو ګفټ درکړه چې د باواني چالی کونسلر چې کوم دی هغه دغه ځوان دی ګرانو کتونکو ډېر خبرې کېدی شي خو د خوب طرف ته موږ لاړ شو لالا خو ناست دی جرګو مرکو ته خلک ډېر ناست دي نو الله دې خوشحاله ساتي او چې چا هم په باواني چالی کې څه مسله وي ایخ په نیغه راځئ لالا به ستاسو کار کوي مننه